مضمون د استغفار او توبه. د استغفار معنی دا طلب د مغفرت کول، د الله نه بخنه غوښتل. تا نه په جون کې سونا کمی کوتاهی ګناهونه شوي دي، پاغي د رب نه بخنه غوښتل. کمی کوتاهی د نشوي پای بخنه غوښتل. ګوره موز دی ادا که نو موز خدا خو ته الله سره خبرې کې په دې کې بتانه بے فکری راغلی، سوچ به ګډوډ شوي، توجه به خراب شوي، الفاظو کې با کمی کوتاهی واقع شوي، د آداب و لحاظ بنی ساتلی شوي. نو احادیث مبارکو کې راځي د سلام جار باسلو نرستو استغفر الله درې کرت الله اکبر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. د نیک عمل نرستو هم استغفار کول. زموږ دا تبلیغ والا مرګري وي کنه چې کله د گشت نه واپسی کو په استغفار سره الکه ولې دا موږ غلط کار وکړو چې استغفار به پې کوو. نه جي نه نه، دا خو د چا کور ته ورتلل د دین په نسبت سره خو لوی کار دی. یاره که څه کمې کوتاهي شوي په دې استغفار کول. په دې وجه د بعض خلکو ذهن کې دا راځي چې استغفار با صرف د ګناه د بخښنې لپاره نه، استغفار اصل عبادت دی. نبی علیہ السلام فرمایي زه روزانه استغفار کوم. پیغمبر نه ګناه کیږي څه؟ استغفار کول دا عبادت دی. عبادت ګوره کله تا واړه یا لوی بال دی نه فارغ شوي، واشروم نه راووتې یا په صحرا کې وې، نو خپل ستر د عورت دې پټ که نو دعا راغلی ده کما غفرانه کا. بس نور پسې حدیث صحیح هو کې نشته غفرانه کا. ذهن ته سوال راځي چې هلکه زما حاجت پوره شه، واړه بول لوی بول دې نه فارغ شوما، دا خو الحمدلله ویل پکارو کنه. د غفرانه کا مانم دا رب زتانه بخنه غواړم. دغه وخت کې د بخنو غوښتلو سره بد دی، دا دسماتي سره محدثین ذکر کوي چې ګوره دا واړه بول دا لوی بول دا ستا بند شوی وی که نه، څونه مسله وه د ګندونو ډکه بوجۍ به نه وې نورم. ستا دا واړه بول د دې اخراج د لویو بولو د دې سسټم ستا ګډوډ وي، څونه به ګرانه وه. دې خو یې معده دې خالي کېږي، خوراک غواړي، او دې خوا د هغې د سسټم نشته. اوس به څه کې الله انتظام وکړو تو دا گندونو نه پاک شوي. په دې د الله ډېر شکر ایستل پکار دی. ربه مونږ خو په دې نعمت باندې ستا کما حقه شکر نشو ادا کولی. که دا واړه بول را کې پاتې وې، دا لوی بول را کې وچ شوی، څونه به ګرانه وه. ربه ستا په دې باندې شکر ادا کول پکار دی. هغه شانتې نشو کولی نو غفرانه کا بخنه واړو. په دې د استغفار قرآن کې هم تذکره شوې ده، د نوح علیہ السلام دعوت کې هم تذکره شوې ده. هلته پکې د استغفار فواید ذکر شوي. نوح علیہ السلام وی رب ما دې قوم ته ووی استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. ورپسې
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ډیر نعمتونه، ډیر فضائل. نوح علیہ السلام وی ما قوم ته ویلا استغفار کوئ، انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، باران بروري استغفار سره. موږ استغفار کوو، باران ضرورت دی کنه چې ډیر سو پریشانو کې بیمارو کې شي، یہ باران یا دواو کې حرام نه پریدو. یرسل السماء علیکم، پد استغفار و باران رووري. او دارنگی تاسو لبا اولاد درکی، تاسو لبا مالون درکی، تاسو لبا نیرون جاری کی، د باغونو اغا میوی بس تاسو روٹو کئی. بعضی مفسرین ذکر کئی حسن بصری رحمت اللہ علیہ تیو تن راغی جی باران نکی کی سو وظیفہ وی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آیا. بل تن ورته راغی جی اولاد میں نشتا استغفار وایا. بل تن راغی غریبی د جی مال میں نشتا استغفار وایا. بل تن راغی د باغونو کار ګډوډ دی استغفار وایا. بل تنوی پټو ته د نیرونو انتظام ګډ استغفار وایا. شاگردانو ته شیخ محترم د جدا جدا حاجت بیمار راغی او ټولو ته د نسخه یې وښودله، ورته ویې تاسو سورت نوح نه دی لوستی؟ الته په استغفار باندې دا ثمرات مرتب شوي که نه. بعضې روایتو کې راځي، خطیب تبریزی رحمت الله علیه مشکات کې روایت ذکر کړی، من لزم الاستغفار، چا چې استغفار لازم کو، لازم دا چې هر وخت به وایي پابندې سره دا نه چې کله ګیر شو نو بیا استغفر الله استغفر الله. یا زموږ خلکو استغفار پر ټوکې کړي، استغفار استغفار استغفر الله، غلط کار به کوو استغفر الله. اللہ اکبر کبیرہ. من لزم الاستغفار، چاچی استغفار لازم کو، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، دلب اللہ پاک ار پریشانے کی لار ورکی خواہ، دا پریشانے با ختمی کی پا استغفار سرا، دا غمون با ختم کی، او دا تب اللہ دا رزق انتظامو کی پا استغفار سرا. استغفر اللہ، استغفر وظائفو کی یومیہ اورادو کی استغفار دیویت جاری ساتن، کم از کم درہ دے خود 200 پیرے وائی کن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. توسید الاستغفار مخکیر کرڑے ہوگا نا. دلوی فضیلتو کہ چا دا ما خام نویل ما سوتن نے سید الاستغفار الاستا کہ دیتا لشپی مرگرا غین ماتا علی الفطرت، دے پسیدین وپات شخا. واستغفروا ربکم، بخن او غواړه دخپل ربنا د تیر شوی گناہونو. کله چې بیا ته استغفر الله دا په تسبو وې، یہ دارنګي په بندونو باندې وې، نو ار یو استغفر الله سره سوچ کو، استغفر الله معنی ته خیال کوا، زه بخنه غواړم د الله نه د سو نظر می غلط استعمال کړو. استغفر الله، زه بخنه غواړم د الله نه په دې غوږونو باندې می غانې بجانې اورېدلې. استغفر الله، دا ګناه می کړې وا په دې د الله نه بخنه غواړم، نو دا ګناه می کړې وا په دې د الله نه بخنه غواړم. استغفر الله معنی ته سره سوچ کول. زمون ډېر دکانداران رونی کنه نو سره بغیر چاپه به زنانه ناشتي خو تسبو ونه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. کدی څه مطلب شو؟ دی هو بخنه غواړم د الله نه او گناہ کی ور مستغره کی. نو ګوره شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء دی کنا، نو ګوره ترغیب هم ذکر کئی. واستغفروا ربکم، بخنه غواړئ د خپل ربنا، پریشانی دل جوړ دی الله تعالی شکنا تیر شوی زندگی پرې دوا
د لالچ د تمې د حرص د ګناه د شرک د بدعت د بې حیایو د فضولیاتو د تاویلو د ماویلو دغه زندګي دې پرېږده وه په استغفار وکړه واستغفروا ربکم بخنه غواړئ د خپل رب نه الله اکبر کبیره بیا استغفار دا عبادت دی والمستغفرین بالاسحار د ایمان والا او صاحبو کې بیانېږي لقمان حکیم صاحب وی زوی ته وصیت کو چې یا بنیا ای بچنګیا ګور دا بانګي دي تا نه ګورې هوښیار نشي چې بانګي راغلی دی هغه وګوره چربانګ وخت کې د تهجدو په وخت کې هغه استغفار کې او بانګونه وایي او ته ودی غرمې پورې په دې وجه د صحابه کرامو په اوصافو کې راځي صحابه کرام هغه خلکو د شپې استغفار